یو باغ امتحان کی داو تو دا ملګرو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری کو اور کے ورته اور ابراہیم علیہ السلام د صبر نکار پورا وشي اس پر یاد نه نکړي حضرت جبريل علیہ السلام ولراغي او ورته و فرمایي چې تاسو په مالي اجازه راکا ما ضرور پرشتہ او دا اور چې دی چې دا څومره کافران د دې په دې کور باندې بلاور وروا چوټور به اوسېدل هغه ته وس الله مې دې سم نه او الله رب العزت بیا او کوم چې اور په ابراهيم عليه السلام باندې یخشا خودوم را یهیگا ما چې دته یخنه په وجه باندې تکلیف ورسې بلکې داسې معتدل شه یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم نو دا غټ امتحان په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې الله وکړ پاره کې د صبر او الله رب العزت دا صبر سره دې ورپې چې دوه مرتبه د خپل پاک ورسول دویم امتحان الله رب العزت په ابراهيم عليه السلام باندې راوړو چې الله رب العزت او حکم وکړي ابراهيم دا خپل غزو معشوق بچی ځان سره کا او په دې مشه بیان کې چې کوم له بیت الله شریف جوړ شوی د قضیه ته ودا حضرت ابراهيم علیہ السلام ځان سره معشوق بچی چې دا غدغه او بل اولاد وو او ابراهيم علیہ السلام له الله پاک دا بچی دا په پرواله کې ورکړل هغه معشوق بچی او خپل ځان سره کړل او دغه د تیار وسته دا ډېر غټ امتحان دی چې دا لکه ونشتا نو وبشتا نو خلق شتا کارملیشتا دې څوک نشتا او ستای او پیر له خزري او معشوق بچی دي او هغه تراول په خوش بیان کې پیر د خدای په اسره باندې دا ګرډي ګران کار اولاد دا ډېر زیات خوږي بچا چې اولاد یو دا اولاد بیماری دی مور اولاد ډېر تکلیف د وجه نه خوب نه وځي او دې سړي پسې جوخ نه وځي اوس دا الله رب العزت حکم دی د ابراهيم عليه السلام د خپل معشوق بچي سره د تجربه او په دغه خوش بیان کې ځان ته پریوکو او چې کله چې تللی نو دغه ځای کې بی هاجری ابراهيم علیہ السلام پس منډه والدا او شیخ صاحب درځي او کار په حج کوم نو درې مروه د سید دبر چې لاړ شي نو دغه ځای کې چپر بازار مې وکړی هغه وخت له بازار او سبا شوی دی نو شیخ صاحب ما ته وی چې دې دې پر بی هاجری ورپسې منډه واله ابراهيم علیہ السلام روان دی او بی هاجره ور سره د اخر کې ابراهيم عليه السلام د خپل والده ورکړي وی ابراهيم مونږ چاته په ابراهيم عليه السلام د ډېر غم کوي نه جواب نه ورکړي بی هاجره ورته فرمایله ابراهيم الله ته ویل صرف دونه ورته حضرت ابراهيم عليه السلام فرمایله او الله ته ویل بی هاجره ورته فرمایي چې الله د دلیل الله ومن ځای کوي د حضرت ابراهيم عليه السلام باندې ډېر لکه درو او بی او د پیغمبر بی ورو دا غیر لکه درو چې الله د دلیل الله ومن ځای کوي دغه غټ امتحان بلو لږ خوراک روان مشکلې دوی هغه ورته پرې وو د الله او خدای په کار کړی او دې تر روان شو دعاګانې ورته وکړه دا دویم امتحان دریم امتحان په حضرت ابراهيم عليه السلام دا دی
الله رب العزت ورته وفرمایي چې ای ابراهیم دا خپل زوی زما په لار کې قرباني کړه. نو د دې میاشتې په اتم تاریخ باندې د شپې ابراهیم علیه السلام خوب لید او په خوب کې ورته الله رب العزت فرمایي چې ای ابراهیم دا خپل زوی زما په لار کې قرباني کړه. اوس دا بچو د اعلانو د اجازه چاته نشته چې انسان بچی روزي یا روزي هغه د اعلان کوي چې ابراهیم علیه السلام څنګه خپلې دې پریشان شو چې خدای څنګه خوب دی او دې خدای ستاسو حکمت په دا سوچ کې لري پروت چې دا بس کېږي او د پیغمبر خوب ورشتیا وي هغه کې دروغ بنا نو هغه مشوره باندې بیا وکړو. بیا ورته الله رب العزت فرمایي چې ابراهیم دا خپل زوی د رما په لار کې قرباني کړه. حضرت ابراهیم علیه السلام په هغه مشوره باندې په لسمه بیا د حقوق العبادت نه مونږ په هغه نه مونږ په لسمه اے ابراهیم دا خپل زوی د رما په لار کې قرباني کړه حلال کړه. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام دا خپل بچی او دا ښځه دلته پرېښوده بي بي هاجره نو ابراهیم علیه السلام به کله ناکله دې ماشوم خبر رااخیسته راته وویل. په لومړي ځل کې کله ابراهیم علیه السلام دا خپل ماشوم بچی پرېښود او دې راغلل او د لرې نه یې وکتل نو بعضې خلک ځان له آبادۍ جوړوي بعضې خلک سالمي چې نو سره یې بعضې خلک لکه بعضې مارغان دي الوزران دي ابراهیم علیه السلام سوچ وکړو وي مارغان خو هغه ځای کې الوزران دي چې کوم ځای کې وګړو د خوراک انتظام دي داسې معلومېږي ابراهیم علیه السلام الله ته سوال کړو چې الله دوی خلک راولي او اوږده واقعه ده. الله هغه سوالونه د ابراهیم علیه السلام ټول قبول کړل. نو چې دوی کتل مارغان او الوزران چې راغی بي بي هاجرې د لرې نه ابراهیم علیه السلام ولیده نو ورغله ورپسې او ځان سره را روان خپل پلور ته راوست او بیا اسماعیل علیه السلام یې راوست ویې راشه دا راغلی اوس تاسو نه تپوس کوم چې دا بله ښځه وي او بل بچي وي نو هغه به د پلار نه راغلی چې تا په دې خوشه بیابان کې مونږ چا ته پرېښودو نو اوبه شته نه خوراک شته نه نور څه انتظام شته پرېښې دې چا ته یم لیکن د هغې باوجود هم بي بي هاجرې لږ چې دی نو عمر ګیله نه ده کړې ورغې او ځان سره راوست خپل کور ته اسماعیل علیه السلام یې ځان سره راوستی او بیا ورته د هغه دی چې راکمه قافله راغله نو ټول حالت یې ورته بیان کړه چې دوی ما دلته تېره کړل او دوی ته ما ویلي چې تاسو دلته تېره شئ لیکن په اوبو باندې به اختیار زمان وي په اوبو کې به ستاسو کار وي د دې اختیارمنه به دی نو دا درې امتحانونه دا الله رب العزت په ابراهیم علیه السلام روستلو دا سخت امتحانات دي څومره چې د الله رب العزت نیکان بندګان یې نو په دوی باندې د نورو خلکو په نسبت باندې امتحانات زیات دي او امتحانات دې ولې زیات دي چې الله رب العزت ولې په دنیا کې مرتبه او شان اوچته کړي چې په دنیا کې که د دې انسان داسې ګناهونه شوي چې ده پرې تکلیف راوړی او د دې انسان چې کوم ګناهونه دي چې دا مې زه په دې دنیا کې په دې تکلیف باندې په دې مصیبت باندې ورجوم او په آخرت کې د هغې په عوض باندې زه خوشحالۍ زیاتې ورکوم دغسې څوک راته ابراهیم علیه السلام بیا راغلی دی کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د راتلو دا خوب ولید
په وخت کې د اسماعیل علیه السلام عمر 9 کاله او 14 کاله دی. دې کې اختلاف دی یا 9 کاله یا 14 کاله هر څه چې دي. نو بیا د دې میاشتې په اتم تاریخ باندې ابراهیم علیه السلام کې کله وګورئ چې زوی دی اعلان کړ. په نخه شپه باندې بیا وګورئ زوی دی اعلان کړ. او په لسمه شپه باندې بیا وګورئ زوی دی اعلان کړ. حضرت ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته راغی. دا ډېر سخت وخت دی او ورته وایي زما دې بچي ته خپلې کپړې واچوه، سا وله غوړ کړه، رانجه ورته واچوه، خوشبو پرې ومږه. هغه ورته وایي څه کوې؟ وایي د دوست ملاقات لازم. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله خلیل ویلو. هغه ځان یې واقعه خو دې وخت نه نشي ویلی. خلیل په عربي کې چې کوم نږدې دوست دي هغه ته وایي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه الله نه علاوه زما بل خلیل وی نو ما حضرت ابوبکر صدیق خپل خلیل جوړ کړو. لیکن دا اللہ کا علاوہ زما بل خلیل نشته غنډې ابراهیم علیه السلام د خپل بیبي ته وایي د دوست ملاقات راځه. اوس چې الله یو سړي ملاقات نه کوي، ځان سره پړ راواخیست، ځان سره چاړه راواخیست پټه. اوس وایي دې ته وایم نو دا به راسره وکړي چې ښه راول په یو ښه بیابان کې دلته پرېښودل او اوس چې دی نو دا زوی رانه کوزي لکه یو زوی دی دا معلانې. ابراهیم علیه السلام روان شو، د مینا په طرف باندې روان شو. مینا د مکې معظمې نه تقریبا 3 میله لرې ده. دا پلار او زوی روان دي، دې کې شیطان دا یو دوست په شکل کې د داسې انسان په شکل باندې راغی چې هغه بي هاجرې پېژانده. نو شیطان ورته وایي ابراهیم علیه السلام د خپل ذکر ته ووتو. بي هاجرې ورته وفرمایل چې د دوست ملاقات لی بوتو. وایي د دوست ملاقات لی خو نه دی بوتلی. وی هغه هم بوتلی دی او خپل زوی حلالو. بیبي هاجرې ورته وفرمایل چې ستا نه یو تپوس کوم چې اوسه پورې چا خپل زوی حلال کړی دی او دا زوی خو ابراهیم علیه السلام نه الله پاک په ډېر بوډاوالي کې ورکړی او دغه یو بچي د بیازمین بچی دی. اوسه پورې چا خپل زوی حلال کړی دی. شیطان د خولې نه ورته ووتل، هغه وایي چې ما ته الله ویلي دی. وایي چې الله رب العزت ورته ویلي د الله رب العزت په هر یو حکم باندې موږ رضا یو، الله ځي. شیطان د هغه ځای نه ناامیده شو او را روان شو. حضرت اسماعیل علیه السلام خپل پلار پس روان دي، ابراهیم علیه السلام مخکې نو اسماعیل علیه السلام ته دا شیطان بیا راغی په یو شکل باندې او ورته وایي چېرته روان دي؟ هغه هم په خوشحالي لکه سړی چې اوس مېلمستیا له ځي نو سړی خوشحالي چې د زړه پلانګلې ته زما لپاره لکه مېلمستیا راکوي. نو اسماعیل علیه السلام ورته وفرمایل د دوست مېلمستیا له شیطان ورته وایي چې خدا حلالونو نه بوځي. اسماعیل علیه السلام ورته وفرمایل وایي داسې چېرته شوي دي چې یو پلار خپل زوی حلال کړی دی. وایي هغه وایي چې ما ته الله ویلي دي چې الله ورته ویلي دي د الله هر حکم باندې زه راضي یم. د هغه ځای نه ورته وویله شکر د پیغمبر بچی دی، هغه هم الله رب العزت حوصله ورکړې ده.
چې لږ مخکې شو بیا ابراهیم علیه السلام نه د یو دوست په شکل باندې یو سر شیطان راغی ورته وایي څه کې وی لازم مېلمستیا له وي د چا مېلمستیا له د خپل دوست هغه ورته ګوره دا زوی ما لاله وه ابراهیم علیه السلام ونه مني او کله چې لږ مخکې لاړ نو بیا درې جمرات دي موږ ورته شیطانان وایو د دې هغه چې کومه جمره راځي د یو غټ ستن د هغې ته وایي جمره عقبه په منځ کې چې کومه راځي هغې ته وایي جمره وسطا او سر ته چې کومه راځي هغې ته وایي جمره اوله لکه دا هغې راته داسې شروع شوي دا بنا ده بنا شروع ده داسې لومړی دا راځي دویم دا راځي درېیم هغه راځي نو کله چې هغې پیغل نه راورسېد نو دغه ځای کې ده یو غټه جوسه د ځان نه جوړه کړه لارې ورته بنده ابراهیم علیه السلام ته لږ وخت فرشته وه هغې فرشتې ورته وفرمایل چې ګرانه ناوانه نو وګاڼې حضرت ابراهیم علیه السلام راواغېستل او په هر یو ګاڼې باندې به وي الله اکبر او دا شیطان به نشته وګاڼو باندې دا شیطان وویشت او دا شیطان پرې پناه شو مخکې پرې کومه جمره راځي دویمه نو هغه ځای کې بیا ورته یوه غټه جوسه جوړه کړه لارې ورته بنده کړه چې لارې ورته بنده کړه نو حضرت ابراهیم علیه السلام بیا وکاڼې راواغېستل او په هر یو کاڼې دی الله اکبر او هغه شیطان به ونیول شي مخکې چې کوم لاړو ستنوا هغه ځای ته چې ورسېدم بیا ورته د ځان نه یوه غټه جوسه جوړه کړه ابراهیم علیه السلام بیا وکاڼې راواغېستل او په هر یو کاڼې دی الله اکبر او دا شیطان ته پېشته اوس هم چې کله حاجیان حج ته لاړ شي او دا جمرات ونه وي نو حج مکمل نه دی په لومړۍ ورځ باندې چې زمونږ د اختر ورځې لکه نن عرفه ده او بیا د اختر ورځ ده نو د اختر په ورځ باندې به دې راځي نو دا لومړۍ جمره به پرېږدي دویمه به پرېږدو چې کوم غټ شیطان ورته موږ وایو دا په اوو کاڼو باندې وي نو بیا به راځي لاړ شي مینا ته نو په مینا کې به دې شپه وکړي پس سبا باندې به بیا راشي لومړی به مولي درېیمه به مولي او درېیمه به مولي نو بیا به لاړ شي په درېیمه ورځ باندې به بیا راشي لومړی به مولي درېیمه به مولي او درېیمه به مولي بس د دې انسان حج برابر شو او کنه د ابراهیم علیه السلام دغه سنت کم حاجي پوره نه کړی نو حج مکرمل نه دی یا بیبي هاجرې د صفا په مروه په منځ کې د اووه منډې والي دا واجب دي چې دا چا پوره نه کړه دغه منډې ونه والي نو حج پوره نه دی نو کله چې ابراهیم علیه السلام مینا ته ورنږدې شو نو مینا کې دی به یو غر دی یو وړوکې غونډۍ ده د هغې د پاسه یو څلی دی اوس الله ته یې چې چېرې دا خبره رښتیا ده یا دروغ ده خو دا هغه ځای چې کوم خلک اجانو سره ځي نو هغوی اجانو ته وایي چې دا څلی چې په کوم ځای باندې ښخ دی نو دا هغه ځای دی چې ابراهیم علیه السلام دا خپل بچیو په دې ځای باندې څلور کړي اوس خو لارې هغوی وارې کړي دا ټول غر و هغه ټولې لارې وارې کړي میدان هوار دی حضرت ابراهیم علیه السلام دا خپل بچی ځان ته مخامخ کړي او ده سره مشوره کوي دا خپل بچی ګوري چې آیا دې نه الله حکم ته غاړه ایږدي که نه ایږدي نو که د الله رب العزت حکم ته غاړه ایږدي نو د حلالون یو طریقه ده او که د الله حکم ته غاړه نه ایږدي نو بیا به دویمه طریقه اختیار وکړو حضرت هر یو پیغمبر ته الله رب العزت د څلوېښتو ځوانانو طاقت ورکړی دی نو حضرت ابراهیم علیه
والسلام دا خپل زوی ورته وی بچی ما خو درې شپې الله پاک په حکمونو د هغه د خپل دین د روح په لار کې قرباني کړه د څوک امدا پیغمبر بچی دی ورته وی بابا جان سکه راته الله کوم کړی دا څوک حضرت ابراهیم علیہ السلام خپل راوړل شو د خپل بچی لاسونه په پروتل اسمان کې چې کومې فرشتي او فرشتو ته الله رب العزت هغه چې کومې د نور پردې هغه ختم کړې او ورته فرمایي چې وګوره زما د رضا خاطره زما یو پیغمبر د خپل بچی لاسونه او په تړلې دی او زما د رضا پر بیچاره راکړي اے فرشتو تاسو ما ته انسان نه پیدا کړو په دې ځمکه کې فساد کوي او دې په دې ځمکه کې په لمحه باندې مینه کوي دا ما ته انسان نه پیدا کړو او وګوره زما د پیغمبر د ما په څیر کوي شکل دا بچی ولله سملو دا بچی دا کوي بابا جان ته سره یو درې خبره راته کوم یو وصیت راته کوم درې خبره راته کوم دا ومنه یو خدای چې دا سملو له موږ په خپل رضا باندې راځي لیکن دا زموږ لاسونه خپل تړلي دي د اسمان فرشتي باندې زمان تماشا کوي او وی چې د پلار ټول د زوی په زور باندې د ناس خپل تړلې دي زمان لاسونه خپل پراته دوی مصیبت په زړه دوی مصیبت نه لري بابا جان چې ما لري نو ما له کوټه سملاوه اسنه چې ستاسو سره کې ما سره مخامخ شو په ما چاله راګاږي او په ما د زړه هم راشي رمینه د ما سره زیاده شو د الله پاک په دې حکم کې کوتاهي راشي او دې بچي صحیح ده او درې وصیت نه داري چې زمانه برات یو نشي کوي دا حکم وباسا او زما په وینو باندې د ګنده کې او زما مور له بلار شو زما سلام ورته وې او تبوه چې اسماعیل علیہ السلام ستا بچی په خپل رضا باندې چې نو غاړه حوض وایلا ورو ته ځکه لري کمیس ورو دې په رضا باندې غاړه نه ده حوض کمیس پېښېدلی او هغه چې دا کمیس والا او چې کله د زړه یادېږي نو دا دې باندې ورته لګي د سړي نه راوي حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سملو چکے سملو نو پر کبھی والے پر مخ باندې ورل کو کبھی سی دیوس او چکے چاړه راکاږي چاړه کار حضرت ابراهیم علیہ السلام ډیر ځات غوسه شو او چاړه د ډیر غوسې د وجې د ځمکې له وښتا چاړه ورته الله رب العزت ګویا کړه وی ابراهیم د خلیل امانمو د جلیل امانمو خلیل راته حکم کوي الله راته حکم کوي چې ورپان کوي چې د اسماعیل علیه السلام په باندې چاړه را نه کاږي جلیل راته حکم کوي چې چاړه را نه کاږي او خلیل وی چې الله لکا د چا باندې زموږ خپل نه سره دیکھ حضرت جبریل علیہ السلام راغی او ځان سره جنت دی وګړه وصدا هغه ګړو چې حبیب قرباني کړو هغه الله پاک پر بوتل په جنت کې ویو هغه ګړې راوړل نو هغه په زور باندې وایي چې الله اکبر ابراهیم علیہ السلام پوښو چرا دما چې کوم قرباني و دا الله رب العزت قبول کړه ناغسل لا اله الا الله والله اکبر
اسماعیل علیہ السلام پیش ہو چې رضا العالمون نفشم او بس الله رب العزت زما قربانی قبول کړه نو هغه فرمایي چې الله اکبر ولله الحمد. اب اگر علاج خبر مقصد پیدا شي او انسان په دنیا کې ژوند دی راځي دې چې دا ژوند په دې دنیا کې د الله رب العزت په مرضی باندې کېږي نو په ورځ د قیامت باندې انسان په خپل مرضی بیا ژوند دی راځي ولې چې دې انسان په دې دنیا کې د الله رب العزت په مرضی باندې خپل ژوند تیر کړ الله پوری ومنل د الله د حکم تابعداري او پر ورځ د قیامت پتا انسان د خپل مرضی د لري مزید په جنت کې کوي او کوي او کوم انسان چې په دې دنیا د خپل مرضی د لري د ګناه کوم زدا کوم زمونږ روزي څنګه د خپل مرضی نو بیا په جنت او په آخرت کې د الله د مرضی مطابق ژوند دی الله جاري ته په جهنم کې دا الله په هغه جنت کې دی او کدي دی خو دې دنیا کې چې موږ ژوند دی راو بس کومه د الله رب عزت د مرضی مطابق دی راو نو ان شاء الله آخرت کې بیا موږ د خپل مرضی مطابق دی ابراهيم عليه السلام د الله پیغمبر دی الله ورته زی الالکا هغه دا نه و چې د زوینا لالو زی الالو تا د هر مانځ کې د مانځ مخکې د بي جمعات نه بل جمعات نه دا اواز چې الله اکبر الله کېږي حي على الصلاه د خلاصې تراشه حي على الفلاح حي على الصلاه مانځ تراشه حي على الفلاح د خلاصې تراشه موږ باندې دا اواز دی صرف د پیغمبر واقعو کې څو ځله موږ ناسو صرف دا واقعات چې خلک بیانوي په دې غرض باندې بیانوي چې ابراهیم علیه السلام یو انسان او فرشته نه و لیکن په زړه کې د الله دومره محبت چې د الله د رضا لپاره خپل زړه ادا کړي تم انسان د رسول الله امتی د جمع منزل ته نه راځي سنت چې باندې پرې وتښتي تراوی ته ورنګي وری ارزستلګيږم نه سوچ وکړه ته یو داسې میدان له روانې قبر له روانې د محشر میدان له روانې الله ته مخامخ کېږي دغه ډول څه هیڅ څوک د یو انسان په کار نه راځي مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي وي زه د اوړي غرمه وي چې راوته مو ډېر سخت او داسې ګرمي وه چې څوک ګرځېدلی شو او د ډېرې ګرمۍ په وجه باندې مرغۍ هم د ونو د سوري لاندې پټېدې خرې نه وو وایي زما یو ضروري کار شو داسې کار ووته اوس مې وکتل یو معذوره سړی دی په خولو باندې شل دی او په توپېدو باندې روان دی وایي چې ومې کتل ورته د خوړو ټول ډون دی وایي د هغه سړي نه مې تپوس وکړ چې بچې چرته روان دي په دې ګرمۍ کې چې دی نو هسې څوک نشي ګرځېدی او ته د خوړو جب دونه خوله در باندې چې دا د ستا ټول وجود دروند دي ګرځېدی نه شي وایي ما ته وایي چې زه حج ته روان یم حج ته ځم وایي ما ورته وفرمایل چې داسې کار وکړه چې ګرمي نه ډېره زیات او ډېر زیات دا ودی لږ دلته ما سره دمه وه او بیا به مازدیګر نه پس تا د رسولۍ انتظام کوم نو ته به روان شي دا مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي دغه لږ ما ته ووایي چې ما وایي چې ته به ډېر زیات هوښیار انسان یې لیکن ته خو دونه هوښیار ما ته ښکاره نه شوې زه معذور یم چې ته ما د مازدیګره پورې سارې لکه یو انسان چې شپې جوړ کړه هغه مزل زر پورې شو ته خو نشم ګرځېدی ته ما څه ته اشاره وایي ما ورته چې رسولۍ انتظام درله کوم دغه معذوره ما ته وایي چې ستا نه یو تپوس کوم چې دا غلام د یو آقا خپوي او دا غلام د خپل آقا لذي نو چې دې د خپل آقا په سوالۍ باندې سور لاړ شي نو ښه به دی او که دې پیاده لاړ شي نو ښه به دی
په کوم باندې به د آقا خوشحاله شي وایي ما ورته وایي چې زه سړی پیاده لاړ شم وایي ما ته وایي چې الله ما نه خبر ټول عمر ما د الله رب العزت نافرماني وکړه زه یو غلام یم په دغې تخېدو زه د خپل رب د ځان نه څومره ورځې لږې داسې نه د حج ورځې رانه لاړې شوې چې الله ما نه رضا شي خیر وي دې زما خبره ونه منله لاړم وایي زما هم د حج اراده وه چې زه څنګه لاړم او ما د جمرات وویشتل نو دې کې ګڼه ګوڼه ده او یو سړی لګیا دی دعا کوي خو دعا داسې کوي چې خلک ورته ټول جاړي وایي ما نه چا نه تپوس وکړو چې راګڼه ده څه ده څه چل بعد به خلک ویل دی که څوک مړ شوي دي یا ښه دي یا بد دي ما ورته چې راګڼه ده څه ده وایي راته یې وکړو چې دا یو سړی دی یو معذور دی هغه دعا غواړي وایي چې زه ورنږدې شوم ما ورته وکتل وایي دا خو هغه معذوره دی چې کوم زما کور سره را روان و وایي الله رب العزت ته یې لاسونه جګ کړي دي او سوی رویال لازم په دې تخېدو ستا کور ته راغلم او ستا د کور نه مې طواف وکړو او بیا مې مقام ابراهیم سره چې دوی منځونه وکړل او ستا د کور چې کومه غلاف دی امین و ونیو ټول مې جاړ کړل اوس دلته عرفات ته لاړم مزدلفې ته لاړم یا الله اوس چې دی نو کله چې دا حجیان را روان یو د هغه شیطان ولي نو بیا به هر یو حاجي چې دی نو هغه به څاروی ډالۍ ګټې یا چیلې به ډالۍ نو هغه معذور و چې یا الله نن به هر یو انسان د خپل وس مطابق څاروي اعلانوي خدای زه معذور یم چې ما سره خو د خپل احرام نه علاوه خدای دې وخت ما سره بل څه نشته یا حضرت ته یو درخواست کوم هغه درخواست لري چې خدای دې خپل ځان قرباني ستا په نوم باندې ورکړي او یا معذوره لا اله الا الله محمد رسول الله دې ویلو صحیح ورکړه خبر مقصد پیدا لري عزتمندو الله سره تعلق جوړ کې سره زما چې سب جوړ کوم تاسو جوړ کړئ دا الله رب العزت کو پورا بجے باندې وو دغه واړو وخت موږ کوو د قران شریف تلاوت او ذکر اسرار کو اخرت په خدای پاک اشته کی او دغه څنګه د منظور چې ټول باندې تیر کړه نو اخرت دې بیا تبو برباد دا اوس چې کوم الله سره دې دا شو مشي دې ته حاجه دا الله سره دې الله رب العزت په دې باندې به بیا د قیمت والفجر وليالي عشر دا الله شپې چې کوم دي دا الله شپې دا الله رب العزت په دې باندې دې بیا د قیمت دا رمضان نه علاوه د دې لاسو شپو عبادت په ټول کال کې الله تعالی ضرور او د رمضان په اخیری شپو کې چې موږ عبادت کوو نو موږ په ليلۃ القدر لټو شهر او یو اجتماعي څوک په دې اجتماعي څوک په دې اجتماعي څوک په یو کوم د شمالي نو موږ ګوره دا غیر لپاره د لاسو شپو قرباني ورکوو د یوې شپې لپاره ثواب الله دا شپو ورکړي چې څومره شکر کړي لیکن دې لاسو شپو کې چې په کومه شپه باندې دا د الله رب العزت عبادت وکړو نو الله رب العزت په ځان عملنامه کې د ليلۃ القدر د شپې عبادت کوي او کوم انسان چې دا نه ورځ به روزه ونیسي نو په هر یو روزه باندې الله رب العزت تعالی دومره ثواب درکوي لکه دا چې یو کال د الله رضا لپاره روزه ونیسي اوس موږ چې د رمضان روزې نیسو موږ په موږ څومره تنګ شوي که پنځه پاتې دي لس پاتې دي شل پاتې دي یو روزه موږ شمېرو او الله رب العزت د رضا لپاره چې تا په دې میاشت کې یوه روزه ونیوه نو الله پاک تعالی د یو کال د روزو ثواب ورکوي او کوم یو انسان چې بیا د عرفې پر ورځ باندې روزه ونیسي نو الله پاک به ستا د دوه کال ګناهونه معاف کړي یو مختلف ګناهونه ورته الله معاف کړي یو ورته الله رسولي ګناهونه معاف کړي لیکن دا واړه ګناهونه غټ ګناهونه دا بغیر توبې نه معاف کېږي یا دا به د چا حق دا بغیر توبې نه معاف کېږي دا حقدار نه معافي غواړي
لیکن دا واړه ګناهونه چې د عربي په ورځ د وجود دي دومره ثواب به الله تعالی درکړي لکه تا چې دوه کاله د الله رب العزت عبادت وکړو د الله پاک ته په دوه کالو ګناهونه به الله ستا معاف کړي د یو کال مخکې د یو کال وروسته کوم انسان چې په اتم تاریخ باندې د شپې د اتم تاریخ په شپه چې د ابراهیم علیه السلام خوب لیدلی او دی په دغه شپه باندې د الله رب العزت عبادت وکړي الله رب العزت به د دې انسان لپاره جنت واجب کړي کوم انسان چې په اتمه شپه باندې ټوله شپه د الله عبادت وکړي نو د دې انسان لپاره به الله پاک جنت واجب کړي او کوم انسان چې د عرفې په شپه باندې ټوله شپه د الله عبادت وکړي نو دا انسان چې د الله نه کومه دعا غواړي الله رب العزت یې ورته قبول کړي او کوم انسان چې د عرفې په شپه باندې دوه رکعاته نفل وکړي په لومړي رکعت کې د سورې فاتحې نه وروسته سل کرته آیات الکرسي ولیکي او په دویم کې د سورې فاتحې نه وروسته سل کرته سورۃ الاخلاص ولیکي الله رب العزت به د دې انسان بخښنه وکړي کوم انسان چې د عرفې په شپه باندې دوه رکعاته لمونځ وکړي نفل په لومړي رکعت کې د سورې فاتحې نه پس سل کرته آیات الکرسي ولیکي او په دویم کې سل کرته د سورۃ فاتحې نه پس سورہ اخلاص ولیکي نو الله رب العزت به د دې انسان بخښنه وکړي او کوم یو انسان چې د عرفې په ورځ باندې زر کرته سورۃ اخلاص ولیکي د دې انسان چې کوم مراد دی الله رب العزت ولا پوره دی حدیث مبارک راځي کوم انسان چې د عرفې په ورځ باندې زر کرته سورۃ اخلاص ولیکي د دې انسان چې کوم مراد دی الله رب العزت ولا بڑی کوشش کرے کہ چا باندې قربانی واجب ہے ہر قربانی وکړي چا سره چې ونی می کول سره زری متغه انسان باندې قربانی واجب نه کوي یا یو انسان سره سپین لري په پندوستی می کولې اوس ما یو درګه د تاسو کو ناوی چې د دوه پندوستی می کول سره سپین زرو قیمت 3 لکه 3000 او 1900 روپے دی چا سره 3 لکه 3000 او 1900 روپے نو دا انسان با قربانی کوي او کوم یو انسان د نبی اسلام حدیث مبارک کې چې جاب قربانی واجب او وی نه کړه ودا انسان دی یا يهودي مرشي یا نصراني مرشي او چا باندې قربانی واجب او قربانی نه کړه نو ودا انسان زمون ایګاتا ناراضي کله یو انسان په اورې یو کور د ضرورت دی او یو کور د درو د ضرورت نه علاوه دی چې راځه وځم او دیګه زما په چی زی یا دی او کار تغشتي دی انسان باندې قربانی واجب ده که یو پلار یو دغه بچی وي درې څلور بچی او بي دا ټول پیسې ورو د پلار له ورګي او دا پلار اختیار مګي دا بچی ته تاسو نه کوي چې دا پیسې څه کړي نو دا پلار بیا د سمنه قربانی ونیسي وا د ټول بچو په غاړه خلاص شو او ونا دی بچو پلار نه پیسې ورکول او دا پلار په شریکه د بچو لپاره پلار ته بخلي او بیا وروسته دا پلار دا پیسې تقسیمي او هر بچي ورته چې ټول پیسې درګي څوره پاتې په موږ تقسیم کا نو هر یو بچي چې بیا به وګوري کله پلار سره ټول پیسې یو چې 3 لکه 1900 روپے د پلار سره یو بچي کېږي هر یو بچی چې دغه قرباني کوي یا یو سړي سره یو توله سره زرو هغه پیسې وګوري د سره نقد پیسې بیا د ټولې پیسې